carbohydrates. نن زموږ سره ټاپک د کاربوهایډریټس. د کاربوهایډریټس په باره کې به مو خبره کوو چې کاربوهایډریټس څه ته وایي، بیا به د کاربوهایډریټ مختلف ټایپس وایو، مانوسیکراید، الیګوسیکراید او پولیسیکراید. نو کاربوهایډریټس مینینګ ته راځو. کاربو مین کاربن، کاربو means carbon and hydrates means water. صحیح شو. carbohydrates, carbo means carbon and hydrate mean واټر. صحیح ده. نو د دې مینینګ په بنیاد باندې بایولوژیسټو په هغه وخت کې په اولډ کنسپټ کې یعنی اولډ ډیفینیشن چې کوم د کاربوهایډریټس شوی وو، نو هغه ورلا د دې نیمز په بنیاد باندې ډیفینیشن کړو. هغه ویلي چې hydrated carbons are called carbohydrates. Hydrated carbons are called carbohydrates. هغه سمپل دا ویلي چې hydrated carbon زموږ سره کم دي، هغه ته carbohydrates وي. او دا دوی په دې بنیاد ویلیو چې په carbohydrate کې زموږ سره په واټر کې د هایدروجن and اکسیجن چې کومه ریشو وه، نو هغه څه carbohydrates داسې وو، څه carbs داسې وو چې د هغې ریشو similar to the water وه، similar to water H2O. نو د دې د وجنه دغه چې کوم بایولوژیست هغه ورله د نیم په ترو باندې ډیفینیشن جوړ کړو. هغه چې کاربو مینز کاربن and hydrate means water. نو hydrated carbons are called carbohydrates. او د دې ریزن دا و چې د هایدروجن او د اکسیجن کوم ریشو په واټر کې ونه، دا په سره کاربوهایډریټس داسې و چې په هغه کې د واټرز په رنګ ریشو د هایدروجن او د اکسیجن راتله. لکه کومنګ وګورو موږ اگزامپل واخلو د شوګر. د شوګر اگزامپل واخلو نو C12H22O11. په دې کې کوم وګورو 11 1 11 11 2 22. نو 2:1 رالو کنه. او په واټر کې څونه دي؟ په واټر کې 2:1 دي. صحیح ده. نو یو خو شوګر شو، بل دوی ګلوکوز واغستو. سی واغستو ګلوکوز C6H12O6. 6 1 6 2 12. نو دا زمون سره رااله 2:1. خو بیا په بعد کې چې کوم بایولوژیستو هغه چې کوم کیلکولیشن کولو کا کومنګ واخلو ډي اکسي رایبوز واخلو. صحیح شو. C5H10O4 منګ واخلو ډي اکسي رایبوز. نو د دې خوري شو زمون سره 2:1 ناراضي. 2:1 ناراضي. نو دلته په دې ډیفینیشن باندې ابجیکشن رااله. سپیرال ابجیکشن پرالو چې سبا دا ډیفینیشن چې کوم دی د کاربوهایډریټ لپاره دا ډیفینیشن پرفیکټ نه دی. ته وایې چې کاربن او هایډریټ مین واټر. خو دلته ته ډیفینیشن کې چې هایډریټډ کاربنز ار کالډ کاربوهایډریټس. که دلته ته وګورې نو د واټر ریشو 2:1 ده، د شوګر ریشو 2:1 ده، د ګلوکوز ریشو 2:1 ده. خو دلته ته مال راشي نو ډي اکسي رایبوز چې کوم دی دا هم زموږ سره کاربوهایډریټ د دې ریشو 2:1 ناراضي. نو دلته په دې ډیفینیشن باندې ایکسپشن ریجکشن رااله چې دا ډیفینیشن پرفیکټ نه دی. اوس دلته راځي ماډرن کنسپټ او هغه په یو نوی انداز باندې د کاربوهایډریټ څه کوي ډیفینیشن کوي. صحیح ده. نو دا ډیفینیشن چې کوم دا زموږ سره پرفیکټ نو دا اولډ کنسپټ او اولډ ډیفینیشن. اوس هغه راځي او ماډرن ډیفینیشن کوي. هغه وایي چې پولی هایدروکسی الډیهاید ار کیټونز. پولی هایدروکسی aldehydes or ketones are called carbohydrates. صحیح شو. کاربوهایډریټ زموږ سره اصل کې څه دي؟ دا پولی هایدروکسی دی. پولی هایدروکسی د الډیهاید او د کیټون، پولی هایدروکسی الډیهاید او کیټون چې کوم دي دې ته اصل کې مونږ څه وایو؟ کاربوهایډریټ وایو. اوس کاربوهایډریټ کوم کمپوزیشن وګورو کنه، کمپوزیشن په بنیاد پرسنټیج کمپوزیشن د کاربوهایډریټ وګورو. پرسنټیج کمپوزیشن نو په پروکاریوت کې دا زموږ سره 3% دي او کوم چې یو کاریوټس دي نو دا زمونږ په دې کې 4% دي. شو پرسنټیج کمپوزیشن د کاربوهایډریټ په پروکاریوت کې 3% او په یو کاریوټ کې زموږ سره 4%. کته تاسو کوی چې کامنلی مون کاربوهایډریټ تاسو وایو یا what is the second name of carbohydrates. نو کامنلی کاربوهایډریټس کوم دي ته شوګر وایي. څه ورته وایي؟
شوګر ورته وایي. صحیح ده. کاربوهایډریټ ته څه وایي؟ کامنلی ناون ایز شوګر. اوس د شوګر زموږ سره مختلف مطلب مانوسیکرایډز ټایپس دي. مانوسیکرایډز دی، الیګوسیکرایډ دی، پولیسیکرایډ دی. دا به مونږه ون بای ون ډسکس کوو. اوس راځو مانوسیکرایډ ته. ځکه چې مانوسیکرایډ فرست دی، مانوسیکرایډ پسې بیا الیګوسیکرایډ دی، بیا په الیګوسیکرایډ پسې پولیسیکرایډ دی. نو ون بای ون به مونږ دا ډسکس کوو. خو نن په دې لیکچر کې به مونږ مانوسیکرایډ اونلی مانوسیکرایډ ډسکس کوو. مانوسیکرایډز. صحیح ده. مانوسیکرایډ څه ته وایي؟ د دې مینینګ ته کته راشي، مانو مین ون اینڈ سیکرایډز مین شوګر یونټ. څه شی؟ شوګر یونټ. صحیح شو. نو د دې ډیفینیشن موږ داسې کولی شو چې carbohydrates which contain single sugar unit are called monosaccharides. هغه کاربوهایډریټ چې په هغه کې موږ سره د شوګر سو یونټ 1 یونټ هغه ته وایي monosaccharides. The name ظاهره ده. Mono mean one and saccharide mean sugar unit. Those carbohydrates which have one sugar unit are called monosaccharide. اوس د monosaccharide موږ پیژنو څنګه؟ د دې څه پراپرټیز دي، څه خصوصیات دي، د دې نه به موږ ته پته لګي چې دا زموږ سره څه دی؟ monosaccharide دی. صحیح ده. فرست monosaccharide چې کوم دی دا موږ سره موست سمپلیست کاربوهایډریټ دی. موست سمپلیست کاربوهایډریټ دی. صحیح شو. مانوسیکرایډ چې کوم دی دا موږ سره موست سمپلیست کاربوهایډریټ دی. بل پراپرټي د دې دا ده چې موست سالوبل دی. څه دی؟ موست سالوبل دی په واټر کې. موست سالوبل ان واټر. او د دې سالوبیلیټي د وجه نه چې دا موست سالوبل دی، نو چې یو شی موست سالوبل وي هغه به مور افیکټیو وي. څه به وي؟ مور افیکټیو به وي. صحیح شو. اثر به هم د هغې زیات وي. چې مور افیکټیو وي نو مور سویټ به وي. مور سویټ ان ټیسټ. صحیح شو. دا سنټنس دی یو بل سره انټر کنیکټډ دي. مور سالوبل ان واټر دی، چې مور سالوبل ان واټر دی مور افیکټیو به هم وي، اثر به هم زیات وي. او مور سویټ ان ټیسټ، او سویټ به هم زیات وي. خو دې کې دا خبره ده چې can not be hydrolyzed further. ځکه چې موږ سره سمپل شوګر یونټ د سنگل یونټ دا فردر هایدرولایز کیږي نه. او په دې کې کاربن څومره موجود دي؟ نو 3 to 7 کاربن اټمز پکې موجود دي. 3 to 7 کاربن اټمز. صحیح شو. 3 to 7 کاربن اټمز په دې کې موجود دي. او د دې جنرال فارمولا ده د مانوسیکرایډ CN into H2O whole N. دا زموږ سره د مانوسیکرایډ جنرال فارمولا ده. اوس کته زی فردر نو د مانوسیکرایډ موږ سره مختلف ټایپس دي. on the basis classification شوی دی. on the basis of carbon atoms in classification شوی دی. on the basis of functional group in دغه شوی دی classification شوی دی. نو دا که اوس موږ دې کې ډسکس کوو نو بیا به کلاس ډېر لینتي شي. خو دونه ته وایم چې on the basis of carbon atoms چې کوم شوی دی هغه زموږ سره دی ټرایوز، ټیټروز، پینټوز، هیکزوز اینډ هپټوز. 3 to 7 کاربن اټمز موږ د مخکې نه ویل چې څو دي؟ 3 to 7 کاربن اټمز دي په دې کې. ګوره ټرایوز چې کوم دی د دې زموږ سره فارمولا دا C3H6O3. صحیح شو. ټیټروز فارمولا دا C4H8O4. د پینټوز فارمولا دا پینټوز C5H10O5. د هیکزوز فارمولا دا C6H12O6. د هپټوز فارمولا دا C7H14O7.